نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب صدق الله العظيم سورة حمیم سجدہ سریر اجتماع پارا پنزسل ویختم نمبر آیت دی رکو دو مخی رکو سرار بطو مناسبت دادی چپا مخی رکو کی دلائل دا توحید دا اللہ پاک بیان شو دی رکو کی ہم دا اللہ پاک دا توحید دلائل بیانی اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی ورکی کہ منگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب ورکڑو تورات آگے کہ ہم دخل دور خلقو اختلاف کرو تغشانتا تو ہم کتاب قرآن مجید درکڑو ودے کہ ہم دخل دور اختلاف خلق کبھی بازی بتصدیق کبھی ایمان بروڑی مسلمانان بشی اور بازی بتکذیب کبھی کفر کی بپاتش لیکن قانون زمان مقرر دی چمنگا مخینا دا عذاب پہ صلات تکذیب کو ان کو دپارا کڑے کچھرے دا دے کافران و مجرمان دپارا عذاب پہ سلام مخی منگا نو کڑے دویل بمنگا فوراً پا دنیا کی سزا او عذاب ورکڑے دیبا وجود چه منگ دوینا عذاب فی الحال رستو کڑی دی بیا ہم بیدا نمانی او پدی خبر کے شک کئی بیا اللہ پاک دے انسان ناکامی او کامیابی مختصر الفاظ کی ذکر کئی ایمان چاروڑو نیک عملی اکو نفیدے دخپل زاندہ او ایمان چارو نڑو او کفری اکو گناہن اکڑل نو نقصان او وبالی دخبل زان دی اللہ رب العالمین عادل ذاتی پہچا باند ظلم نکی نو نقصان او پیداد استاسو خلد یا اللہ پاک دخبل کمال علم اعلان کی چھے دا قیامت علم دا حرمات واپس کی گی دا دی علم ہچا سرنشت او زما علم دمر قوی دی چھے کمی میوی دخبلو پردون روزی اغیبان دم زبیگم او کم بچی چی پیدا کی گی پہاگی ہم زبیگم او کم بچی چی زنانا زیگوی پہاگی باندے ہم زما علم یا دا قیامت کو رزد کافران و رسوائی اللہ پاک بیانی یہ تبوی چی تاسو پا دنیا کی ما سر شرکان جوڑ کڑیو اغا شرکان اس چرت دی ہر چازان لجو خدے جوڑ کڑیو اغا خدایان اس چرت دی کا غدا مکی مشرکان و بطان جمادات جوڑ کڑیو او کا آغاد پنزل لسمی صدے خلق زاللہ
د قبرونو او د ژوندو پیرانو نه خدایان جوړ کړي دي ټول بارکه به الله دی ذلیل او رسوا کی چې کله دا مشرکان لا جواب شي چې دوی خپل خدایان الله ته پیش کی چې دادي دوی به وایي چې زمونږ د پاره هیڅ څوک شریک نشته هیڅ څوک زمونږ گواهی نه ورکوي چې ستا سره شریک مونږ جوړ کړي وي او مخکې تیر شوي دي چې دوی به انکار کوي والله ربنا ما كنا مشرکین قسم په الله که مونږ شرک کړي دنیا کې به شرک کې جون تیر کړي او په قیامت کې به قسمونه کوي چې مونږ د سره خبر نه نن چې دا مشرکان دا شرک کوي دی په قیامت کې د دین انکار کوي خو خلاصېدل نشته په دې ځای کې به دا کافران پیش چې اوس خود خلاصېدو دپاره هیڅ قسم لار نشته نه به خدایان په نظر راځي نه به د دې دپاره هیڅ څوک سفارش کوي کافر د پاره شفاعت نشته مؤمنانو د پاره شفاعت به حاصل پیغمبران به شفاعت کوي عالمان به کوي حافظان به کوي شهیدان به کوي خو د کافر د پاره به هیڅ څوک شفاعت نه کوي بیا الله پاک فطرت انساني بیانوي چې د انسان فطرت ده چې دې کله خیر غواړي نو په دې کې نه ستړي کېږي سم ډېر غواړي او که کله پې څه تکلیف راشي نو بیا ناامیده شي چې زما کار نه کېږي که په مستۍ او خوشحالۍ کې نو بیا به خوشحالۍ مړېږي نه خو چې کله د خوشحالي په تکلیف یا په مصیبت بدله شي نو بیا وایي زما کار نه کېږي زما مسله نه حل کېږي یا مثال زما فقر او غریبی نه ختمي دا د فطرت که کله الله پاک دی بنده ته څه تکلیف ورکي پس د راحت او خوشحالۍ نه راحت ورکي پس د تکلیف نه بیا دی وایي دا خو زما خپل کمالات دا خو خيار مور تعلیم می کړی دي مخکې زموږ داسې غریبي او هغه شي غریبي او تکلیفونه او داسې اوس موږ تعلیم وکړو چې شو چلو نرم زده کو او دنیا سفر مو کې د اعمال مجمع کې د خمو خپل تکړه طریقې راځي د پیسو ګټلو دنیا ډېرول خلک وایي نه دا د بدبختی ده او بیا دی وی بس جنخم دا دنو مزیدی والا فیدتی والا مالم شتا جندم شتا صحتم شتا ورس شتا مزید کوا اول خود سره قیامت شتا نا او که چرتا قیامت ترام شي نو بیا هم زمال تا مزید اول خوشتا نا که قیامت بی نال تب هم زخوشاره دا غریبانان بطول مردا سے خوارو غریبانانیو من خودلتا مزید چرچی دے که سبا اول قیامت ستنو کرام شی بیابم زمون مزید چرچی اللہ فرمائی زب حساب دا سر کم عمل چی دے کڑی دی تاب فیکم چی تعداد کارو نکڑی او قسم کئی اللہ پاک چی خواب خواب دیل مستخترین عذاب تسوی چی قیامت نشتا بس مزید و دنیا دیجے کہ کلمہ رازی وَلَنُذِيقَنَّهُمْ دا عربی پا الفاظو کی دا مضبوط کلمہ ضرور بی ضرور لیکن یو سڑیوی یو کار بزکوم و خامخا یہ ضرور بی ضرور بی کم نیم پریک سا مطلب ضرور خامخا کم اللہ فرمائی ضرور بی ضرور بدیل از سخترین عذاب
نو چې الله وي سخت عذاب نو دا بلا څنګه سختي الله دې ته موږ او تاسو وساتي. بیا د انسان فطرت ذکر کړي چې د انسان عمومي فطرت دا کله چې موږ په دې انسان باندې احسانات کو نعمتونه ورکو نو په دې وخت کې دې موږ هیر کی خوشاله کې مصروف شي د زوی واده راشي نو چې کوم ډمتو بیا ټول پکې وکړي او نن سبا معامله لږه زیاته شوې ده ترقی ده چې د لور واده راشي نو په هغې کې نر او ښځې زاړه او ځوانان ټول ګډېږي. موږ به مخکې د زوی د واده ګډه اورېدله خو ترقي زیاته شي د لور د واده ګډه مو الله دې معافي وکړي. د انسان چې کله ډېر زیات بې حیا او بې شرمه شي که نه دته هغه خپله بې شرمي عزت او خپل کمال ښکاري. د لور په واده کې ګډه د لور په واده کې ډمتوب د لور په واده کې نن سبا دا کم پروګرامونه دا د هغه بې غیرتۍ او د بې حیایي هغه درجې دي چې خلک یې حاصلوي. چې کله خوشحالي وي الله وایي موږ هیر کړي خو چې کله پې تکلیف راشي الله وایي بیا اوږدې اوږدې دواګانې کوي. الله فرمایي دا هغه خبرې ټیک دا حقیقت دی. دا څومره خلک چې دي بې حیایۍ کې مستغرق دي نو دوی نه خدای ایري خو چې معمولي تکلیف پې راشي نو بس بیا الله ته جاړو فریادونه کوي. دا ولې راحت کې الله یاد کا په تکلیف کې به الله پاک آسانی راولي ځکه تکلیف او راحت دواړه د الله سره دي. نو چې په راحت کې دي الله یاد کړي نو تکلیف کې به تعالی صبر درکړي. ستا به فایده دا وي چې ستا به پکې ګناهونه معاف کړي. ستا به فایده دا وي چې ته به الله پاک ته ځان نورم نږدې کړي نو ستا هغه تکلیف هم د خیر. بیا الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي دې مشرکانو سره یو مناظره وکړه. دوی ته ووایي که چېرې تاسو دا قرآن نه منئ نو که دا د الله کتاب وي او بیا هم تاسو انکار کوئ نو ستاسو نه ډېر غټ ګمراه به بل څوک وي لکه څنګه چې دا د الله کتاب دی. نو که دا د الله کتاب وي لکه څنګه چې دی او تاسو نه منئ نو ستاسو نه به ډېر لوی بېکار او ګمراه څوک وي نو دا خو واضحه خبره ده چې بل به ګمراه نه وي. او الله جل شانه فرمایي زر د چې دوی ته موږ دلایل وښایو. دلائل با اطرافو د جن کې هم وښایو او د دوی په وجودونو کې به هم دوی ته وښایو چې دا قرآن او دا رب العالمین او دا دین حق دی. انسان وجود دا د دوو عدمو په منځ کې وړاندې نش او اخر کې نش او منځ کې شته نو چې د دوو نش ترمنځ وي نو معلومیږي دا چې دا خپله نه دی مخکې نشو او چې کله مړ شي انسان بیا هم نشته لاړو نو چې دی اولم نو او اخر کې مړ کېږي نو معلومیږي چې دا څوک یې مړ کوي. چې څوک یې مړ کوي نو دغه منلو والا رب العالمین ذات ضروري دی. دا معلومه خبره ده چې دا نظام چلوونکي لکه مثال دا ځمکه اسمانونه دروازې دا رڼا راشي د دې نه وړاندې هم تیاره ده وروسته هم تیاره ده. سهار نه وړاندې تیارې او ماښام نه وروسته هم تیارې نو چې دا رڼا پکې راځي دا د کومې راله خو دا چا راوسته نو چې دا چا راوسته نو یقینا دغه ذات الله پاک ته بل داسې څوک نشته چې د هغه نه علاوه د دې سي څوک مالک وي. نو الله جل شانه فرمایي ولقد آتینا موسی الكتاب فاختلف فيه او پتاقی سره موږ ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب تورات دی اختلاف شوی په تورات کې ولولا کلمه سبقت من ربک کچری نوا کلمه چې وړاندې والي کړي ستا د رب د طرف نه په تاخیر د عذاب او د حساب کتاب لقضی بینهم
خامخا به فیصله کړی شو په مابین د دوی کې په دنیا کې وانهم لفی شک منه مریب یقینا دوی خامخا په شک کې د دینا مریب شک کوون من عمل صالحا فلنفسه چا عمل کو د نیکه د خپل ځان د پاره او ومن ساء فعليها او چا عمل کو د ګنا نو ظالم پد دي وما ربك بظلام للعبيد ندستا رب ظلم کوم چې په خپل بندگان الیه يرد علم الساعه دی الله پاک ته واپس کول شي علم د قیامت وما تخرج من ثمرات من اكمامها او نراوزی میوی د خپل غلابونو د پردونه وما تحمل من انثى او نحامل کیږي سوک او زنانا ولا تضع او نزيږي هیڅوک زنانا بچي الا بعلمه مگر دا علم الله پاک ويوم يناديهم او باورت باندې आवाज وشي دیتا اين شرکائی الله باواز کی دیتا چې کوم دي زماغه شریکان چې تاسو دنیا کې زما د پاره جوړ کړو اے کافرانو قالوا ردی بوی آذناکا منتا تعرض کو ما مننا من شهید چې نشته زمون سر هیڅ گوا چې استاد پاره شریک شتا وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل او غائب بشید بینا خدایان چې دوی به عبادت کو په دنیا کې وظنوا ددی بیقنا شی ما لهم من محیص چې نشتر دوی د پار اخلاصي لا يسأم الانسان من دعاء الخير نستلکیږي انسان په غوښتلو د خیر او د خوشاله و امسه الشر فيئوس قنوط او کچره ورسیږي دی بند ته تکلیف نو دین امید شي فيئوس ما يسشي قنوط نا امید شي ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته کچره موږ سګو دی بند ته رحمت د خپل جانب نه پس دا تکلیف نه چې د تر رسیدلی ليقولن هذا لي دی وی دا زما خپل کمالات وما ظن الساعة قائمة او زخیان نکم دا قیامت چی رازی با ولئن رجعت الى ربی او قبل فرز واپس چم قیامت راغی قبل لبتا واپس چم ان لی عنده للحسنى لیقینا زماد پار بدا اللہ سرخا مخا خٹکانوی فلننبئن الذین کفروا بما عملوا من بخا مخا خبرداری ورکو کافرانتا ددوید عمل ولنذيقنهم من عذاب غليظ او قام قابم وسكو دي عذاب سخت واذا انعمنا على الانسان اعرضنا بجانبك هرکل چې موږ وسکو انعام کو په انسان باندې دي اعراض کی او وړ په ډډ باندې واذا مسه الشر فذو دعاء عريض او هرکل چې ورسیږي دي بند تکلیف نو دي تکلیف پتو رسیږي نو دي شي فذو دعاء عريض دیشی خاوند دعا دو دعاگانو مختلو قلتو فرمائے ارائیت من کان من عند اللہ تاسما تخبر راجی کچریوی دا قرآن کریم دا اللہ دا طرفنا لکا سنگ چی دی ثم کفرتم بی بیا تاسم دا دین انکار کوئی من اقبل سوک بڑیلوی گمراوی ممن دا غچانو فی شقاق بعید چی غیب اختلاف لرکی دا قرآن دا منلو سنوری ما یاتنا فی الافاقی زرد چمنگو خایو دوی تقبل نقی دا قدرت پاتراف کنی پا دنیا کی وفی انفسی مددی پا نفسونو کی حتی یتبین لهم انہو الحق تردی پوری خکار بشیدی تچدا قرآن حق دی اولم یکفی بربکا این دی کافی ستارب انہو علا کل شیئن شہید چی بشک اللہ پاک پارسیس باندے گواہ دی اللہ خبردار انہم فی مریت من لقاء ربیم یقینا بیدی پشکی دا ملاقات دا خپل لبو دا قیامتنا اللہ خبردار انہو بکل شیئن محیط بشک اللہ پاک پارسیس باندے حاتکون کی